کوه ویدربوه راته خوند ورکوي چېرې دا چې ورته خوند راکوي. مو خپله یو سړی کتلی و چا صلح کې ده هغه صلح کې منځ کې زه یې سره لاړو هغه منځ کې صلح کړې وه بیا ځکه مو د خاص ضرورت و چې دا د صلح کړې ده. انګور ته لاړو په انګور کې سلام ورته وشیلو هغه ورته مخامخ سره کېنه چې مخامخ یې کړو چې دا سړی ده چې دوی چې زه چې مړه وکړو مړه مو ته دوه خوند وکړي چې پورېږي الله مخیر موږ خو چې چرګه لاړه شي پورېږي ته خفه وو چې دا خوند نه کوي. نو الله رب العالمین داسې نه چې موږ پورېږو او ته خوند ورکوي. الله رب العالمین په موږ باندې د اولیاو میندو نه زیات مهربان ده. یو مور خپل زوی تله نشي تنده نشي برداشت کوله. الله رب العالمین چې دا ګل باندې فرض کړی ده الله چې تاسو دپاره مو په دې نه ده فرض کړی چې څه تاسو نه مو تکلیف چونه و بلکې په دې باندې فرض کړی ده لعلکم تتقون چې تاسو متقیان جوړ شئ. چې تقوا در کې کله راغله بیا به تاسو څه میلاویږي دنیا به دې ښایسته وي زړه به دې خوشحال وي داسې ځای به رزق ته میلاویږي چې ته به سره تا به ګمان هم نه وي. مشکل به ته راشي الله رب العالمین دې چې په دغه مشکل باندې وځه څه مشکل دې سم د څه شي تقوا تا کې دا جوهر پیدا شو تاسو کورونو کې به اختلاف ختم شي تاسو به عزتمند شئ تاسو په مال کې برکات راشي تاسو په اولاد کې برکات راشي تاسو ته ټول خیرونه دنیا نصیب شي او د آخرت خیرونه خود هغه خو بې انتها دي. نعمتونه خو ډېر لا محدود دي غیر متناهي دي یو حد نشته ده هغه به تاسو ته میلاو شي د دغه شي لپاره تاسو باندې مواجهه فرض کړې ده. تاسو درجه تاسو ولرئ چې تاسو کې تقوا پیدا شي. درجه کې تقوا څنګه پیدا کېږي دا یو سوال پیدا کېږي چې درجه کې تقوا ولې پیدا کېږي. درجه کې تقوا ځکه پیدا کېږي چې په دې کې یو نمایش نشته ده. اوس جلسه جوړه کړه نمایش ته چې وګوره د خلکو جمع کړه ده شته که نشته الموس کوه پر مزه ولاړې یو نمایش کې شته ده چې هغې عبادتګزار ده یو ځان نخلي نفسي څه پته لګي تورې نشته که نشته پته نه لګي چې تورې نشته که نه دې شته. اوس که دې کې سړی بدبخته وي په دې جامې کې چې پټه غاندې دا نو سبا وصفاني صفا دي وکړي اوبه کې لګېدلي دي څه دي ټوټې هغه کې لګېدلي دي مزېدارې چې لګیا شي هغه اوبه دا اوس چې نری نری که نه نو څه پته لګي ځان سره پیکوړي چې ورې جوړ کړي هغه وخوري سیخ پر وتلی هېڅ پته نه لګېږي. نو دې وجې نه الله رب العالمین جل جلاله دا یایي چې الصوم لي وانا اجزي به دا ژای خالصې مودې پورې په دې کې څه کېږي نه او دا خالص ده دې بدله په خپله ورکوم چې ته بادشاه وایي چې دا قانون مطابق که ته پیسې خپلې هغه نه واخله که د مو لاپې نه یې خپلې مو نه یې واخله ته په چا نه خپلې بادشاه نه مې خپلې که هغه نه مې خپلې وبه چې بادشاه پته لګي نه مخې دې در واچولې درچایي هغه ما کوه. نو د الله رب العالمین چې کوم ده هغه ورکول خو بیا ډېر زیات دي چې هغه ورکوي هغه په خاص بترتیب یې چې واخله دا ټول واخله بغیر حساب یې درکوي. او بلکې دا علماو لیکل دي بعضو مشایخو دا روایت شته چې دغه داسې ویل دي چې الصوم لي انا اجزه به دا رجاء ما ده د ما دپاره ځکه چې دې کې بل څه نشي کېدلی وانا اجزه به او زه یې د بدل یم بل څه بدل یې نشته. یو عیال ډېر هوښیار و ډېر زیات هوښیار و بادشاه چې کومه ده محمود غزنوي بادشاه ویلي وار دي چې څوک څه دې دفتر نه وړی د مو نه دی مکان نه 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 غای دغه دي چا قلي ته لاس واچولو چا پکې هلکې مکان خو نه و خو چې څه
هغه د سپوچ ولو زوت لاسه ته بس شاخد وی دفعه کوي دې شي نه وي اوس دا یو ستې چې یو ته خو هېڅ نه یو نو ټول خلک نور ته یو څه که نه نن مو دا تلو لګولې ده سخي شوی هغه ته چې په تو دا خبره اوس بکي پاتې ده که پاتې نه ده د حکم دی بکي ده چې حکم بکي ده خو ته شته نه ته خو یې لګېږه چې دن دې کې دن نن په هغه کې څوک وي څه شی وي دا ټول چې چا څه چې مې لاس کېږدولو هغه ده چې اوس مې دغه حکم ده چې ما په ټول کېږدولو ته یې ما یې وشته ډېر هوښیار و نو چې کله ته الله خپل کړو خو کائنات خو د الله تعالی په لاس کې ده خلونه د الله تعالی په لاس کې دي د فوجونه د الله رب العالمین په لاس کې دي د قومتونه د الله رب العالمین په لاس کې دي نو ته خو په ټول ته خپل کړل دې څه تجربه داسې تجارت دې وکړو چې ټول څه ده ټول دنیا دې وګټله نو دا د ژوند کې الله دې ته ملوي غوټه خبره ده که نه ده غوټه خبره بیا چې دا رجا په رمضان کې دا خو اصل رجا ده عمر رجا ده دا ثواب ده لکه چې تاسو کله کله لرئ دا چې جوړ کې وخت لګوي پیر جمعرات نو چندې رجې نیسي دا خو د اصل رجې ده چې کومه رجا بیا ته په رمضان کې ونیسي د هغې رمضان بدل بل نشته یاد لري که یو سړی قصدن رجا نه ونیسي په رژې کې کله کله د رژې کې ځکه احتیاط کوي کوشش کوي چې نه پاتې نه شي او کوشش کوي چې اخري کې نه پاتې نه شي اول کې نه پاتې نه شي کوشش کوي ځکه چې رژا که یو سړي د فردي رژا پاتې شوله چې ټول عمر رژې نیسي دغې رژې پسې نه رسېږي یو خو داسې وي چې بیمار و رنځور و سفر ته لاړلو الله رب العالمین مهربان ده چې ده پته شوې ده خو که قصدن سړي ته پاته وه چې رژا ده د رژا ونیوله بیا څه ګناه څه په یوې رژا فرض ادا شو خو هغه ثواب نه وي ته میلاویږي چې کوم په رژې کې میلاویږي ځکه چې په رژې رمضان مبارک کې د یوه فرض ثواب څه ده او یا فرض ده او فرض داسې شی نه چې هغه نفل ده او یا نفل یو فرض ده داسې نه چې کنې بیا هغه دی هغه ده دی مطلب دا چې لکه یو غر ده فرض څه ده یو غر ده هغه څه ده نفل چټکاره دا فرق دی نو دا به نه پوره کېږي نو الله رب العالمین جل جلاله دا دومره ثوابونه په دغې رژې کې خپل د رژې کې دکې څه فایده رسي یو دا دی کې اخلاص ده اول خبره دا ده چې اخلاص ده ډکه د کوي رژه دویم دا ده چې تقوا یې ده چې خپل نفس قبو کړي دې کې د انسان ته نفس قبو کول اوله فایده یې دا ده چې نفس باندې کنټرول راولل ډېر تږی یې داسې تږی یې چې ژبه دې ته کېږي یا ډېر وږی یې تا ته موقع شته چې ته د رژا موته کړي پټه یې موته کړي چا ته پاته نه ولګي خو د رژا ته چې د پټه نه ماتوي ته څه شی کوي د خپل نفس کنټرول کوي د خپل نفس دا تو کنټرول کوي نو تا کې ورو ورو د کنټرول د نفس قبو کول د دو قوت پیدا شو دا قوت اوس تا نه به سترګې غلطې غړېږي خو تا کې دا قوت پیدا ده سترګې به غلطې نه غړوي چې مو الله کسي تقوا پیدا شو غیبت مو نه کوي په ژبې باندې ایمان الله نه رسېږي د ایمانه بیا به د غږونو باندې غیبت نه اوري چې مونه به الله خفه شي بیا به ته زیارې شری نه کوي بیا به تو کې رست پیدا شي او دا به تاسو کې ونه پیدا چې دا که تو کې پیدا شو نو اول شی څه شو د انسان کې کنټرول جوړ شي کنټرول څه کوي نفس کنټرول پر ژی کوي سال نه الموز وکي چې بیا سلام وړي بیا وبوت شاشي خبرې کوي شي ګرځیدا شي ورکی خو دې کې چې څوک پوری چې کله یو ځلې اعلان وشو چې رژا بند ده بیا چې څوک پوری بیا ځان نوي شو د مشام هغه ته پرې تو ته رژي متولو عزت نشته ده
دومره سره چې کنټرول کوي په اوبو کنټرول کوي او خپل کور ورته نسی ته او نور چې کوم نه ته ډېر غري ته ته خوان درکې پکوړی پخېږي هغه کې سوپ جوړیږي په طلبه کې کنه ټول شي تاسو ګوره هغه کې څه پرته یې کې مدد پرته دي ته نه خوري خدا ته نفس کنټرول تا چې نفس کنټرول تا کو نو دې نه بعد شي تقوا شروع کیږي څه شروع کیږي لعلکم تتقون چې تاسو متقیان جوړ شئ یو ته نفس کنټرول ته چې تقوا څه ته چې الله رب العالمین د عظمت کې توپ ځکه پیدا شي د الله تعالی محبت کې توپ ځکه پیدا شي د الله تعالی خوف خشیت توپ ځکه پیدا شي هغه دی الله تعالی د عظمت نه د الله تعالی د خوف نه د الله رب العالمین د خشیت نه چې کوم یو قوت پیدا شو د احتیاط یې دغه احتیاط څه ده د تقوا د الله رب العالمین بیا ته ځان د ګناهونو نه بچ کوي دا د الله رب العالمین د خوف دی واجنه د الله تعالی د ګناهونو نه ځان بچ کول څه ده د تقوا وقايه څه ته ده دا وقايه د وزار ده د وزار کسي د وزار تصویر لګول راځه چې د پوهې محفوظ د تقوا دا څه محفوظ کوي خبرې پوهه دا څه محفوظ بهر حال اوس دا تقوا کې وخت یې کو پښتنې کې ورېږي الحمدلله پښتنو کې دا کمال ده چې رجال نه پېژني مو ته وایي چې وایي چې دا ټول مرجان روز نه کوي المدونه نه کوي بیا په طریقو ته بیاندي طریقې کوي نه په توګه پرې کوله مو تاسو پوي نه دوزونو کې الله تعالی دوی ایمان ده او خلکو کې دوی ایمان ده دوی د الله رب العالمین طرف ته انابت شته ده کله دا خوشته ده چې کله د الله تعالی انابت مخه راغله شیطانون وټړل شو نفس کبوته شو چې څنګه باران وریږي رحمتون رواجنا د الله تعالی روان شو اوس تلاوت خوان ورکوي المزه خوان ورکوي تاریخي خوان ورکوي نو دا د کنه دی هغه سیستم شتاور کی هغه نه راغلی سپړ کړه دا کې شتاله چې تو کې ورکو څه شو پکې والو دا که چرسیو که بنګیو په پلاغه ته پکې کې شتاله نو بهر حال دا چې کوم دا دغه میاشتې کې د الحمدلله پښتنو دا شی ځان سي والله خطيبي كشتا دول وصنوك خلق وصنوك ديري كدو كانك نوسي فاكر انك يخطب بوتشي خلص سريري سريري انا طبعا وسطاش تشوف بوتشي رايت خبرنا قال خوان لي خبر خو خير انا تسوي رهبه غدا اغا چې کله دکان کوي یا کار کوي شاوې تروشي ته یې ویل جامې نیول د مخ مې غړي ده ویلې تو ځانې ولې ده تو ځانې ولې ستمو ته څه کوه مو خو څه شوی ته مو کومې چې ولې نه دي کنه رژینه ما خبرې کوو چې مو دې مخ کار نه کوي دی ولا شوی حالان کې رضا دې پر شادي سي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو بل خبره وکړي ته ځواب ما ورکوي ته چې مور رضا ده درجه کنټرول کول دي په د دې ته د غوسې کنټرول کول دي په ته هم رضا ده ته نه چې صرف د مړی کنټرول کول دي په ده ته مکه کنټرول کول دي په ده دا د ته د غوسې کنټرول کول دي په څه ده دا میاشته نو غوسه بیا ما کوي دا یو کار کوي چې تاسو غوسې ما کوي دګاری ما کوي دا د صلح میاشته څه ده صلح میاشته ټول څه غواړي ملاو کې دوستۍ سره جوړې کې محبت سره جوړ کې دا د دوستۍ میاشته دا د نفس باندې پښو لګولو میاشته دا نه چې ته څه کوي چې ټول حلال خو دي ټول باندې بند کړي دي او به حلال دي هغه ته باندې باندې کړي په ځان باندې ټیکاله حلال ته ځان باندې باند کړي دا ځکه چې الله تعالی فرمایلی دي او چې کوم دایمي حرام دي چې الله حرام کړي دي هغه ته لګیای کوي دوریختي غیبت ته کوي چې کله مشوم شي مسخطان دا د عبادت سپاره چې طلبه کې نوستي کوشي به طلبه کې څه کوي دوه سکونه خوري هغه د ټول یو جنجال جوړ کړل چې داسې ټول دوم جوړ کړل چې ته به چې د شپه خو خالص دي ته ده د هغې بیګاړي دي پوره بیا تماشي بیا وایي جنګ وال نه وسنه وایي سخته واچ کړي وایي سخته که سخته نه ده جوارې ته ځان تیاروي
نو دا ټوله شپه په دې تېره کړي نو دې عبادت ته څه فایده به دې کړو الله تعالی مهربان دی بیا یې ورکوي خو خیر ته خپل نیت خراب وکړه خو ته تقوا ته نه حاصلېږي چې کوم شی مقصد و هغه ته تحصیل نه شو لعلکم تتقون دا ته تحصیل نه شو نو دا د رحمت میاشت ده دا د غصې د کنټرول کولو میاشت ده دا د خبرو د کنټرول کولو میاشت ده دا د دروغو نه بچ کولو میاشت ده دا د غیبت نه خستلو میاشت ده دا د غږونو حفاظت میاشت ده دا د لسونو نه د بل چا ته ضرر رسولو صدل میاشت ده چا ته به حسد وي خامخا که ستا انسان ته کمزوره ده دا د خیرخواهۍ میاشت ده حسد ضد څه ده خیرخواهي ده چې بل ته خیرخواهي وګڼئ تاسو بیا ګورئ چې دا میاشت به تاسو باندې الله تعالی داسې تېره کړي داسې په عبادت کې مې تېره کړي چې دغه میاشت یوه میاشت به ته ټول زندګۍ د تقویې دپاره سبب وګرځېږي د یکې یوه میاشت ته په رښتیا ولګوه چې الله تعالی فرمایي چې لعلکم تتقون چې تاسو متقیان جوړ شئ نو الله تعالی جل جلاله داسې خبره خو نه کوي چې هغه د کېږي نه دا د ما خبره خو نه ده چې زه وایم چې ته ما ته فلکا شی راوړه انشاءالله زه به څه ډېر کړ بیا زه انسان یې کله کله به پاتې راشم ډېر به نه کړو لږ به ډېر کړ چې کله الله تعالی وایي چې تاسو تقوا حاصله شي تقوا به حاصلېږي که نه به حاصلېږي چې تقوا ته حاصله شوه دا ملاک الحسنات ده څه دي دا ملاک الحسنات ته د خیرونو د برکتونو د نیکیو یوه خزانه مونده یوه جری الګډه مونده شوې دي چې نه مشتري دي تاسو چشمه موندله تاسو ته خیرونه ملويږي الله رب العالمین مشترون ته خیرونه نصیب کړي انشاءالله کوشش به کوو زه زور ته دا نصیحت کوم تاسو ته کوم چې دا میاشت چې تاسو نه په خبرو تېره نه شي تاسو نه په جګړو تېره نه شي تاسو نه په غیبتونو تېره نه شي تاسو نه په د چا په سپکې تېره نه شي چا ته د زړه کې بد رو نه شي مسلمان وروڼه یو خامخا رایې ټکې ټوکې وي خپله کې دا چې کوم دا وایي چې دا میاشت مو دي دا ټولې خبرې زړونه وغورځولې بس دا لاړه دا همداسې وغورځولې چې بیا یې دونه نه کسب انشاءالله د دغې میاشتې برکت رسېږي برکت نه الله رب العالمین جل جلاله یې تا ټول عمر زندګي بدله کړي الله رب العالمین زندګي بدله کړي دعا وکړئ الحمدلله رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام على خير بنيته محمد وعلى الطيبين الطاهرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين يا الله كم وعافك يا الله تقبل رضا يا الله تقبل سهي وتقبل قلبك يا جل جلاله من ديرك وخير بركته مسافرك الله رب العالمين فسدون من وسطك جگان من وسطك الله رب العالمين جل جلاله جنون من وسطك يا رب العالمين جل من وسطك يا ارحم الراحمين داس من چرګي لکه څنګه ته په خوشالي خدای پر خبرې باندې کومې خبرې ته خوشالي خدای موږ راځي الله رب العالمین جل جلاله ټول رب العالمین جل جلاله خپل کې د حکومتونو یو کا الله رب العالمین جل جلاله کفر ته ټول یو کا الله رب خپل کې یو کا ټول رب العالمین دې تا محبوبان وګرځول کی الله رب العالمین جل جلاله د پاکستان حفاظت وکړه الله رب العالمین جل جلاله د سعودي حفاظت وکړي الله رب څومره ملکونه دي مسلمانانو په حفاظت وکړي خپل کې په اتحاد کې الله رب العالمین جل جلاله همیشه په خیر لري الله رب العالمین په خیر مجمع لري په خیر الله رب العالمین جل جلاله کوي رب العالمین خپل کې رب العالمین بګاړ ما کې خپل کې کوم بګاړ دي خدای ته خاتم کې چې اولاد نشته نه اولاد ورکړي چې بیماران دي یا ته تندرست کې چې کوم قسم بیماران یا ته تندرست کی یا ټول ته شفا کامله اجر مستمر نصیب کی رب العالمین چې چا مقروض دي خدای ته دي قرضو دي خیر اسباب ته برابر کی الله رب العالمین جل جلاله دې خلق مقروضي الله رب العالمین جل جلاله ته قرضي ختم کی اسباب ته برابر کی الله رب العالمین چې څوک چا څه پریشانی ده ته نه خبري چې په کور کې خپل کې نچکی ده خپل کې بګار ده چا په ملکونو کې بګار ده چا په قومونو کې بګار ده چې الله رب العالمین بیماران دي چا څه ضرورتونه دي څه مشکلات دي خدای ته ټول مشکلات حل کړه ټول جایز حاجتونه یې پوره کړه سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله